السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ په میوالي کې عزتمنو کم یو پلار چې خپله د اوو ورځو لور بې دردۍ سره قتل کړې وه عزتمنو هغه د خپلې د ټول حقیقت بیان کو چې د اخر ولې خپله لور قتل کړله مینوالو دوی ویل چې زما لور یعنې ناجایزه ده راځئ مینوالو د هغه د خولې په خپله باندې تاسو سره دا ویډیو شریک کوم چې د ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ مهرباني وکړئ دا زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې یو ساده ټالی نشان وښایي چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي عزتمنو په میوالي کې ډېره زیاته سخته افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې وه چې یو پلار ظالم چې دی نه په خپلې لور سره ظلم زیاتی کړی د دغې دپاره یې وژلې وه چې یعنې لور مې ولې پیدا شوله خو مینهواله ډېرو د رپوټونو په وینا باندې همدغه هم ویلې کېږي چې دا لور زما یعنې ناجایزه وه او یعنې زمانه نه وه خو مینهواله دغه خبره دروغ ده دې کې څه رښتیا نشته دی دا د خپله لور وه خو د ده کې دپاره یې قتل کړله چې یعنې لور مې ولې پیدا شوله خلک ولې نه پیدا کېدلو مینهواله دا ظالم چې دی نو دا غټ ظلم کړی دی زیاتی یې کړی دی دا ظالم دې معاف نه کړی شي ته دې خپله سزا ورکړی شي ډېر دغه شانتې موږ هم ویلي دي چې دی یعنې په خپله باندې ځان په جیل کې ووژلو په دې کې هم څه رښتیا نشته مینهواله دا ژوندی دی خو روغ جوړ دی او ده ته به خپله سزا میلاویږي پیران خو ټول عمر قیدي دی ټول عمر به په جیل کې وي د هغې نه بعد به بیا عزتمنو دا به بیا اخره کې یعنې وجني نه به یې پرېږدي زموږ دوست عزتمند ته نن ورځې معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سهار زموږ د سوپر کلیک چینل د سهار سبسکرایب کړئ خوا کې سهار د ټالی نشان وښایي چې ښه یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي